عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال اذا عملت سيئة فاعمل حسنة فانها 10 امثالها قال قلت يا رسول الله لا اله الا الله احسنة قال هي احسن الحسنات. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض وکړو چې ما ته یو داسې عمل وښیه چې هغه عمل په وجه باندې ما جنت ته داخل کی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کله چې ستانه غلطي وشي نو په هغه غلطۍ پسې نیکی کوه، ځکه داسې نیکی په وجه باندې تا ته لږ ثوابونه میلاویږي. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی چې ما او فرمایل چې د الله رسوله لا اله الا الله کلمه ویل دا نیکی ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم راته او فرمایل چې دا د ټولو نه بهترین او غټه نیکی ده. نو په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته دو خبر تلقین وکړو. یو خبره ورته دا وکړه چې کله ستانه څه غلطي وشي نو د دغې غلطۍ پسې فوراً یو داسې نیک او یو صالح کار وکړه چې د هغې په وجه باندې تا ته دغه غلطي معاف شي. ان الحسنات یذهبن السیئات. الله رب العزت فرمایي چې د نیکۍ په وجه باندې ډېرې بدیانې دا ختمیږي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله موسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښته او وی فرمایل چې یا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل لا اله الا الله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله موسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښته او هغه دعا یې دا وغوښته و ای الله ماته یو داسې یو څیز راته وښیې چې په هغې په وجه باندې زه ستا نه دعا غواړم او زه په هغې څیز په ذریعه باندې تا یادوم. نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې قل لا اله الا الله، لا اله الا الله ډېر وایه. نو موسی علیه السلام الله ته عرض وکړو چې ای الله دا کلمه خو ستا بندګان ډېر وایي، هر بنده چې دی نو دا کلمه وایي. نو الله رب العزت ورته وفرمایل وایي چې که ته دا 2 اسمانونه او 2 ځمکې او د دې نه علاوه چې څومره څیزونه دي که دا تلې د میزان کې دا په یو چابړی کې کېدي او لا اله الا الله دا کلمه دا په بله چابړی کې کېدي او د ټولو نه درون چابړی به هغه د دې لا اله الا الله کلمې به وي. نو دا ډېره ښایسته کلمه ده. او بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا کلمه د زړه نه وویله خالصا من قلبه د زړه نه وویله قیامت په ورځ باندې به زما شفاعت د دې سړي دپاره به زیات مستحق وي چې زه به د دې سړي دپاره خصوصي سفارش به کوم. نو دا ډېره بهترینه کلمه ده او دا ډېره ښایسته او ډېره غټه نیکي ده. الله تعالی دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.